بسم الله الرحمن الرحیم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوال السلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې پیرزونې په دې هیله چې روغ جوړ تکړه وئ. عزتمندو نن په کنویل فیکټرۍ کې ولاړ یم. په منکوټ باندې دا مقیم ده چې په دې کې به په پوره ډاډه سره به مزدورانو په دې فیکټرۍ کې کار کوو. دا د دوایي یوه فیکټرۍ وه. کتونکو نن 2 بجې باندې سټن چې بجلي تللې ده د مزدورانو وینا تر مخه د هغې نه بعد بیا چې بجلي کله راغله نو یو جړغ شوی دی د دوی وینا تر مخه یو زوردار بلاست شوی دی چې په دې بلاست کې د کلي خوا او شا ټول کم کورونه چې دي کم خوا او شا خلک چې کم اوسېږي هغه هم په ډېره یره ترهه کې وو او دلته کې تاسو ګورئ چې د فیکټرۍ حالات تاسو ته موږ وښول. خو زموږ سره په موقع باندې یو مزدور ولاړ دی چې هغه هم په دې فیکټرۍ کې دننه وو. راځئ چې هغه به دې حوالې سره سوی. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام جی. تاسو نوم سره جی؟ زما نوم عمران دی جی او په دې فیکټرۍ کې دا کار کوم. عمران صاحب دا واقع څه ټایم راغلی وه؟ دا په کم بس 10 منټه کم یو بجو جی د ماسپښین لمانځه ټایم جی جی. په دغه ټایم کې بس مونږ دا به لږ ټایم دی لمانځله به ځان فارغ کړو جی. په دغه ټایم کې یو جړق شوی دی او بیا ته مونږ نور نه خبر شي. ستاسو پکې کم ځای کې دا مونږ پکې دا مخ لګېدلی دی کې شیشې وې هغې ته وویستې او په دې خپه کې لږې شیشې وې. دې کې فیکټرۍ کې څومره کسانو کار کوو؟ په دې کې کسان تعداد چې دي دغه سیوا دي او جنکۍ پکې هم سیوا هلکان پکې هم سیوا تقریبا 60-70 کسان به وي. اوس پکې د مړو تعداد څونه دی؟ د مړو پکې یو پکې وفات شوی دی د یو بچې لا ګرځي لا پیدا کړی یو مل پکې پروت دی. جی دا راته ووایي چې په دې کې داسې څه ګیس لیکویج سلنډر وغیره په دې فیکټرۍ کې دا وو یا داسې یو مشینري وه چې هغې به ګیس جوړولو یا د هغې د وجې بلاست شوی؟ نه داسې مشینري خو پکې نشته چې هغه ګیس جوړوو یا څه دغه کوو هغه پکې نشته دی. خو بس پته یې نه لګي چې یو ګیس میس په دې لاندې سیکشنو کې نه و. صرف بره سیکشن کې یو ګیس صرف والو پای کې صرف پخلی مخلی کوو د هغې لپاره و. نور هېڅ سوالونه مالونه لاندې د ګیس نشته. جی جی. بس په جوړ شوی. نور څونه مزدوران پکې ستاسو سره لکه خراب شوي کم ډمې چې زموږ سره کسان پکې خراب شوي دي هلکان پکې هم ډېر خراب شوي دي ډېر او جنکۍ پکې هم ډېرې خوږ شوي دي زنانه او بس او کسان مسان ډېر خوږ شوي دي. چا خپې خوږ شوي دي چا لاسونه خوږ شوي شیشې پکې تللي دي بچا سره غوځار شوي دي. زموږ سره وقار ولاړ دی چې همیشه ډبل 1 ډبل 2 چې دی هغه همیشه یو هغې واقعو ته هغې ناخوشګواره واقعې چې کومې راشي که هغه د سیند په مسله باندې که هغه د ودانۍ که هغه د آبادۍ نو هغې ته همیشه ځان رسولی. زموږ سره وقار ولاړ دی. وقار خان څو پوښتنې کوو چې واقع څنګه راغلو تاسو ته څنګه اطلاع حاصله شوله تاسو څنګه دلته راغلی؟ وقار خان السلام علیکم. وعلیکم سلام. د سجن اول خو فضل ربي صاحب ستاسو شکریا ادا کوم چې دلته کې راغلی او دا موقف زموږ مخې ته وړاندې کړو. تاسو ته چې څنګه پته ده د بده مرغه دا واقعه راغله په 2:30 بجې باندې چې څنګه زموږ کنټرول ته کال راغی نو د ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر ملک شهیدل خان په نګرانۍ کې خصوصي موږ څومره چې وغواړه تاثیر دي ټول سټاف موږ دلته کې جای وقوع ته راورسوو. 10 کسان چې چونکې ول هغه په هغه ټایم باندې په دې کې زخمیان شول معمولي تاسو د یو کس سره خبرې هم وکړې هغه په هغې ټایم باندې ریسکیو 122 والا سیدو هسپتال ته منتقل کړل. د هغې نه بعد چې کوم یو کس ټریپ و لاندې مالبه له پاسه پرته وه نو هغه هم په هغه ټایم باندې نیمه ګنټه بعد هغه ډېر په اسانۍ باندې راووتو چې د هغه موبایل آن و موږ ته کال وکړو غازي کې و نو هغه موږ راووخ کړو خو چې هسپتال ته ورسول هلته کې تصدیق وکړو ډاکټرانو چې هغه هم وفات شوی دی. د هغې نه بعد چې کوم بل لاست ون چې کوم دی نو هغه ټریپ دی او مالبه تاسو ته په خپله باندې ښکاري چې ریسکیو 122 چې د 2 تحصیلونه څومره هلکان دي څومره اهلکار دي او زموږ ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر ملک شهیدل خان خصوصي د هغې په خپله نګراني کوي. دلته کې موږ موجود یو تر څو پورې چې دا هلک نه راوتی نو د هغې پورې به دا اپریشن جاري او بس زما خلکو ته اپیل دی چې دعاګانې وکړئ چې د الله پاک دا کس موږ ته راکړي. زه پریزیډنټ سواد چیمبر اف کامرس انډسټري عدنان زما نوم دی. موږ اوس یو نیمه ګنټه به تقریبا کېږي موږ د پېښور نه ډایرکټر انډسټري ټلیفون وکړو چې یاره داسې یو واقعه شوې ده نو د هغې دپاره موږ فورا رالو. اوس تقریبا دغه خبر شو او دا یو ډېره غټه واقعه شوې ده. موږ اسرار صاحب سره هم اکرام دلي سره هغوی سره میلاو شو. اوسه پورې دا ریسکیو ول لګیا دي او خپل هغه کم پروسس چې دی کوششونه کوي لګیا دي خو داسې یو واقعه ده چې اوس لا هېڅ پته نه لګي چې یاره دا رسنه شوې ده. څوک وایي چې کمپریسر دی یا څو د میډیسنس دغه دي که نه دلته خو مختلف قسمه کیمیکلز د هغو پراته وي نو هېڅ پته نه لګي اوس په دې ټایم کې خو نه موږ ته پته شته نه مالکانو ته پته شته. خو بهرحال الله دې خیر کړي یو ډیت پکې دي وایي چې شوی دی او نور مزید دې الله پاک خیر کړي چې څه ډیتس یا داسې پکې څه نه او خدای دې چا چې دا کارخانې والا دي دغه دي د هغو څه نقصان شوی د هغې دې هم خدای پاک د هغو ثواب وکړي چې یاره داسې
ډېرې غټه حادثه ده ځکه چې دا پوره چت د منګورو د پوره چت ناست دی د دې فیکټرۍ ده نو خامخا چې چت ناسي او لیبري او په دغه ټایم کې ورکرز کار هم کوو نو ډېر افسوس خبره ده ډېر موږ چې وکتل صورتحال تاسو را سره وي بره نو جاني نقصان خو د هغې خو څه تلافي نشته خو د دې مالي نقصان هم ښه کافي شوی دی او اوس ریسکیو والا لګیا دي نو اول خو غټه خبره ده چې کوم کس میسنګ پرسن دی چې اول د ده دغه وشي چې یاره د ده کوشش د هغې لپاره شروع دی چې د هغه جان د ټولو نه قیمتي د هغه زندګي ده چې هغه الله پاک په خیر خیرت سره د دې دغه نارملبې نه د دې نه به خیر راوباسي او الله دعا به کوو چې هغه الله پاک دننه محفوظ وي د دې حادثې نه خدای خپل غیبي مدد سره هغه بچ کړی مزدور وینا تر مخې چې دې کې ګیس نو دې کې لیکویډ سلنډر وغیره دا نو خو په دې کې یو رولر داسې موجود و نو فتح هم دغسې لګي چې الحمدلله داسې څه ناخوشګواره واقع نه ده یا د بم بلاست شو فیکټري ده او په فیکټرۍ کې همیشه چې دی نو په هغې کې د ګیس سیسټم وغیره دا دې کې خو به دوایانې جوړېدلې دا دوایانې بیا سپلای کېدلې بهر مارکیټونو ته نو دا مثال چې دا یو ډېره لویه فیکټري ده که تاسو به د فوټیج کې وګورئ دا کوم ټیمان چې ښکته پراته دي نو دا داسې ناخوشګواره واقع نه ده خو بس الله پاک وخت راوستلو مونږ څومره هم چې زمونږ دا پروګرام ګوري د دې کې زمونږ داسې اجزانې خویندې وي چې 45 پورې په دې کې مزدورانو کار کولو یو سړی چې یو کار مزدوري کوي یو داسې فیکټرۍ ته راځي نو هغه زه یم چې هغه به ډېر زیات مجبوروي الله پاک دې د هغې په مجبورۍ باندې رحم وکړي او زه ټولو مسلمانانو نه هم د دوی دپاره د دعا اپیل غواړم دا کم کسان چې شهیدان شوي دي دې ته به شهیدان ځکه وایو چې په خپل روزګار کې مړه دي په خپل روزګار کې وفات دي د حق حلالو مزدوري وه نو څومره کسان چې زموږ دا پروګرام ګوري د دوی ته زه د دوی منتظر یم چې هغې ته دعاګو شي او هغې ته دعاګانې وکړي الله دې زموږ په ملک باندې زموږ په غریب باندې په ټولو باندې خپل فضل او رحم وکړي د یو نوي پروګرامه پورې خپل ورور فضل نبي پښتون اجازت راکوي الله